نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږه څلور درس ویلو، ترجمه هم شروع کړې وه، درس هم شروع کړی د قرآن. اوس دې ځنه پس مالک یوم الدین، الله رب العزت کامل قدرت خلقو ته ښکاره کوي، ټول عالم باندې کامل قدرت د چا دی، او داسې یو ورځ به چې هلته کې به قدرت د هر چا ختم شي. دلته کې یو انسان له الله رب العزت اختیار ورکړی دی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. څوک چې څه کولی شي کوي دی، که څوک کفر اختیار او که څوک ایمان وروړي، خو کفر دپاره ان اعتدنا للظالمین نارا، جهنم هور موږ تیار کړی دی. نو د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې هلته کې هغه قدرت به صرف د الله وي. اوس هم د الله قدرت دی، دا نه چې د بندگانو قدرت نشته. مطلب دا دی چې دلته کې خو په دنیا کې اختیار بنده ته څه ناڅه شته دی، هغه که یو کار کول غواړي کولی شي هم د الله په قدرت سره، خو شفارس و دوکه غلا وغیره یو بنده بل بنده سره کولی شي، خو الله سره خو نشي کولی. الله خو به د دې سزا ورکوي. مطلب دا هغه انسان ته څه ناڅه په درجه کې اختیار ورکړلی شوی دی، او چې زړه یې څه غواړي وکړي، که ګناه کوي او که نیکي کوي. خو آخرت کې به دا شی نه وي. الله رب العزت وایي چې د آخرت ورځ دومره غټه ورځ ده چې هر انسان به پریشان وي. او مالک پیسو کې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، د نن ورځې مالک په الله رب العزت وي. اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. دا نن ورځ داسې ورځ ده چې یو نفس به په بل نفس باندې ظلم نشي کولی. نور کله خو به خلکو په یو بل باندې ظلم کولو، دنیا کې به د چا ځمکه لاندې کا، د چا مال به لاندې کو. حدیث کې راځي نن سبا خلک د هر چا مالونه لاندې کوي او خوري په ناجایزه باندې. که چا یو لیش ځمکه لاندې کا، نو ده ته به دا په غاړه کې ورچولی کېږي د لیش ځمکه، او جهنم کې به سوځي، او اووه چنده به ځمکې لاندې ځي او راځي. چا چې دوه لیشته لاندې کا، درې لیشته لاندې، نو دغه رنګې دا به د جهنم هورې د اژدها په شکل کې به او اووه ځمکې به لاندې ځي او راځي. نو سخته سزا به میلاویږي، د هر څه معاف کېږي. یغفر للشهید کل شیء الا الدین. حدیث کې راځي که نه چې شهید مرتبه څومره لویه ده. شهید مرتبه په دې وجه لویه ده او غټه ده او اعلی مرتبه ده چې هغه خپل بدن، ګوره د خپل بدن او د ځان نه څه خوږ شته دی، خپل بدن په وینو باندې سور کړي او ځان د دنیا نه ختم کړي. مطلب د هغه زندګي ځان له ختم کړي د الله په دین کې، هغه ته به د بنده حق نه معاف کېږي. نو د شهادت مرتبې نه غټه مرتبه په دنیا کې یوم نشته دی. او که حدیثو کې راځي پلانکې عمل بهتر، پلانکې عمل بهتر، هغه دې دپاره ویلی شوي دی افضلیت، هغه محبوبوالی او اعلی ترین عمل، یا دا بیانوي نبی علیه السلام، او یا دې دپاره چې خلک دې عمل له ترجیح ورکړي، ثواب پکې ډېر. مطلب دا اعلی مرتبې وي. خو شهادت نه غټ درجه د یو شي هم نشي چې شهید ټول ځان الله له ورکړي، خپل بدن ټوکړي ټوکړي کړي، هغه ته به د بنده حق نه معلومیږي. نو بیا چې یو انسان هر څومره غټ اعمال کوي او هغه د بنده حق ایثار کړی وي، نو په یو کارونه هم نه معاف کېږي. دغه رنګې الله رب العزت فرمایي چې خانه کعبه ورانول، شهیدول دا عظیمه سزا ده. که یو بنده ته تکلیف رسول، یو بنده نه مال وال، دا عظیمه سزا ده. الله رب العزت نبی علیه السلام ته وویل چې یو سړی خانه کعبه شهیده کي، ورانې کي، نو د دې معافي زه کوم، زه غواړم معافي کولی شم. دې کې
د بنده دغه نشته دی چې دی بنده نه معافي غواړي او ده ته سخته شي خو زما کور دی زه ورته معاف کولی شم خو که چېرته دی یو بنده سره ظلم زیاتي کړی وي هغه معاف کېدل نشته خانه کعبه ورانه که الله رب العزت وي شهید یې که خو بنده ته تکلیف مه ورکوه مطلب د دې دا دی مراد او خلاصه چې د بنده ګوره ډېر لوی قدر دی د انسان ډېر لوی حیثیت دی د بل انسان په وړاندې چې دی به یو انسان د بل نه ښه ګڼي نو دې کې دې صفت کې الله رب العزت د قیامت هغه ملکیت او قبضه او تصرف ثابتوي هسې خو الله رب العزت مالک دی خو دا خلکو ته ښایي ګورې په هغه ورځ به د چا هم هېڅ قسم اختیار نه وي لکه څنګه چې کفارو به ویل چې پلانکې به زموږ شفارس کوي پخوا به منافقینو ویل کفارو دغه رنګې یهودو به ویل چې دا پلانکې شي زه پلانکي په بوت باندې بوت په نوم دغه کوم دی ماله شفارس کوي هغوی به خپل بوتانو چې دا به ماله دا کار کوي دا یو به دا کار کوي دا یو به دا کار کوي قیامت په ورځ به دې ته وویلی شي قرآن مجید کې ایتونه دي مفهوم یې دارنګې دی چې دې ته به هغه ټایم بیا وویلی شي جهنم هور کې چې څه شوه ستاسو شفارس کوونکي ورشي که نه شفارس دې وکړي که نه په دغه ورځ به شفارس نه کېږي نو الله رب العزت بل یو صفت بیانوي بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دې کې اشاره ده دې یاد کې د انسان عاجزۍ ته او د انسان غوښتلې ته یو انسان که هر څومره لوی سړی وي نو هغه به د الله رب العزت بندگی کوي مطلب تکبر باندې نفي راغه په ضمن کې په اشارة النص سره په تکبر باندې نفي راغه چې ایاک نعبدو بندگی د هغه شو داسې یو ذات په دنیا کې شته چې ته به هغه ته سر ټیټې او هغه له به ورځې نو بیا تکبر د کمې خبرې راغی انسان سره تکبر اړو ښایي نه نو اشارتا نفي راغه که ته ځان ډېر لوی ګڼې لکه شداد او فرعون او حامان او دغه رنګې نمرود غټ غټ خلک و د اوسني به څه د 2 روپو باچایانې او د دې به څه ملکیت ده نن سبا خو به داسې ووایو چې یو صوبه یو 2 3 4 صوبې دا به څه ځمکې چې پخوا به د باچاهانو په نیمه دنیا باندې یا په غونډه دنیا باندې باچاهت دومره باچاهت په ورسره لوی لوی باچاهانو غټ طاقت هم ورسره هغه الله رب العزت هلاک که تباه و برباد کړي مطلب دا چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسی دی وی الله رب العزت وایي چې الکبریاء ردای چې دا تکبر دا زما صادر دی نو چې اوس د الله رب العزت نه څوک صادر اخلي او دا لوی ځان صفت ګرځي خو د الله رب العزت صفت ځان ته لګوي که نو دا سړی د الله رب العزت نه خوښېږي مطلب دا دی چې ته به عبادت د الله رب العزت کې وایاک نستعین او دلته کې رد راغی په هغه شرک اصغر خلکو باندې چې هغوی د خلکو نه امداد غواړي الله رب العزت یې هېر کړي نن سبا انسان ته څه نه میلاویږي وجه دا ده چې دی د بنده نه غواړي یا نن سبا چاپلوسیانې شروع دي یو کس د بل کس چاپلوسي کوي چې یاره د 100 روپۍ به دې راکوي او بس هغه یې خدای ګرځولي دغه رنګې کفارو به هم خدایان ګرځولي دا بوتانو مشرانو لکه یهودو چې کوم دی خپل ایمان د پیسو دپاره بیلودو او ایمان یې نه وروړو ځان یې غرق کو نو الله رب العزت وایي چې اول زما بندگی کو بیا مانه وغواړه دلته کې عبادت او بندگی مقدم که په څه باندې په تعاون باندې په نصرت باندې په مدد باندې مطلب دا دی ګور په دنیا کې هم داسې معامله ده او داسې قانون دی او داسې یو روټین دی چې اول ته چا نه څه غواړې او په چا باندې څه کار کول غواړې خو هغه دپاره به هم داسې یو کار کې که نه ګوره دا خو د دنیا یو اصول دی چې هغه ته خوشحاله کړي او ستا کار بیا وکړي نو الله رب العزت عبادت مقدم کو چې اول زما بندگی وکړه او زما 15 وخته مونځ کوه زما عبادت پوره کوه 2 رکعاته نفل کوه او بیا ته مانه غواړه چې ګوره ستا هر حاجت زه پوره کوم که نه پوره کوم نو دې د وجې عبادت مقدم کو الله رب العزت او تعاون او نصرت او مدد خپل مؤخر کو چې بنده دې د عبادت نه پس مانه غواړي دې کې اشاره وکړه دې خبرې طرف ته چې عبادت سره د الله نه غوښتل دا لازم دي ځکه یو سړی چې عبادت وکړي او د الله نه غواړي نه مطلب دا د خپل ځان مستغني وګرځول دا الله رب العزت ته خوښه نه ده
نو ځکه الله رب العزت وایي چې تاسو اول زما عبادت وکړئ بیا مانه غوښتنه کوئ نو بیا مانه غواړئ نو 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 مطلب دا شو چې اول به عبادت د الله رب العزت کې بیا به د هغه نه غوښتل کې مالک یوم الدین مالک ته د قیامت د ورځې بل ترکیب پکې دا رنګې دی مالک یوم الدین لکه مالک الناس چې راغلی دی دواړو یو معنی ده مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک ته یا د بدلې د ورځې مالک ته ایاک نعبد خاص موږ ستا دپاره عبادت کوو و ایاک نستعین خاص موږ تا نه مدد غواړو نو دا دوه آیاته درس موږ وکړو او باقي به وقتاً فوقتاً تاسو ته نوي درسونه میلاویږي نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ لایک هم وکړئ کمنټ هم وکړئ جزاکم الله خیرا